او تفسیر کبیر وی محبت سلور قسمه ده. یو محبت عقلی ده، یو اول محبت روحی دا د انبیاء علیهم السلام ده. یو محبت عقلی دا د تاجرانو ده، دې نه په ټلیفونو کې گاډي دار اولېږه دار اول د عقل له دغه کار وکړه. یو محبت قلبی دا د اولیاء ده، او یو محبت نفسی دا د فساق و فجارو ده. دا هر علاقې چې شغه په الف لام دې پیژني ولې پیژني محبت قلبی ده کنه. خدای دې زموږ اساس محبت د علماء سره، د قرآن سره، د طالبانو سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی الله تعالی وی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله. تدعي سركينة دي طالبان وسركينة أصحاب صفا وسركينة أصحاب صفا أصحابانو وطالبانو دي يو ذا نراغلي وبل ذا نراغلي وقرآن الزكو وناسو الله تعالى ورتوي قبل حبيب تسوي واصبر نفسك صبر كنصف مع الذين أنعم الله سرد آغا كثانونا في إنعام كري الله تعالى باغيباني دي سر صبر كنفسك كينا دي سر بیا ورته لا تدع عيناك عنهم ما را واسترګي د دینا تريد زینة الحیات الدنیا چې تیر عدل لري د زینت لذات د حیات د دنیا. ولا تطع تابعداري مکوا من دا غشا اغفلنا قلبه چې دا غل ما غافل کړي د قران نه، چې د قران نه غافل دا تابعداري مکوا عن ذکرنا واتبع هواه او بالخواهش خواهش په رواني خانه یو غافل له او بل خواهش په روان دي دا غي تابعداري مکوا. د چا تابعداري وکا چا سره کینا چا سره محبت ساته دي طالبانو سره. پیغمبر تعالی وای نو زه طالب سره محبت نه ساتم، زه عالم سره محبت نه ساتم. زما د دنیا او د نجات او د آخرت د نجات ذریعہ د علما دي خانه. الله تعالی دې موږ د علماء محبین وګرځي خان. او چې کوم خلک د علماء سره محبت نه ساتي او بلی شي نو خدای پاک دې ایمان رحم وکړي. زموږ ورونه دې دعا ورته کوو خدای دې په رحم وکړي. الله دې ونه راواړي. مقلب القلوب څوک دی؟ الله. اړون کې د زړونو الله دی. زموږ ورونه دې کته کابره نمازي ګاري او پیغمبر تعالی وایي دی سره کېنه، دی طالبانو سره کېنه. ګوره دومره د طالب مقام دی، دا مقام ده چې پیغمبر ته وایي ته دی سره کېنه. او بیا ورته وایي د هغه چا تابعداري مه کوه اشراف دي، قریش دي که نور دي مالدار دي. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. تابعداري مه کوه د هغه چا چې ما غافل کړل د زما د کتاب نه، د ذکر نه، قرآن نه، مزنا لا اله الا غافل. واتبع هواه تابع د خواهش نفسی نه دی الله مونږ وساتي. خواهش نفسی ورته خراب کړو خانه. هوا د نفس دومره هلاکت شی دی سړی تباه کوي رونو خان. از هوای خیش در هر ملتی گشت هر قومی اسیر ذلتی. د خواهش د نفس نه هر قوم اسیر ذلت ګرځېدلی دی. هر قوم اسیر ذلت د خواهشاتو نه ګرځېدلی. خواهش پرېږده، خواهشات پرېږده، هېڅ ته دې اجت نشته دی.